کنز العمال یو دو احادیث ارتوایما چې تاسو دا درود شریف په خپل معمول کې راشي. کنز العمال ابو ذر غفاری رضی الله عنه نه روایت ته کنز العمال حدیث ته وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای نن جمعه ورځ ده هم نن نه شروع وکړي نن نه ځکه انسان زندگی انسان سره د هغې ګرنټي نشته. وی چې رسول الله فرمای ابو ذر غفاری کنز العمال حدیث دی چې کوم یو انسان جمعې په ورځ باندې رسول الله فرمای په ما باندې 200 کرتی 200 بار درود پاک اوای پیغمبر علیہ السلام فرمای دغه انسان ته رب کائنات 200 کالو گناهونه معاف کا د 200 کالو. والله د منځ فضیلت ډیر زیات دی خدا فضیلت پکې نشته. دغه سه د واجباتو ډیر فضیلت دی خدا فضیلت پکې نشته. د حج ډیر فضیلت دی خدا فضیلت پکې نشته. د زکات ډیر فضیلت دی خدا فضیلت پکې نشته. کدا فضیلت دی زما استا کریم آقا جناب محمد رسول الله په درود پاک کې د 200 کالو ګناهونه الله معاف کړي. او بیا چې دینه مرته آسان کړم که څوک 200 کرته نشي ویلای. کنز العمال حدیث ته دام پیغمبر علیہ السلام فرمای چې کوم یو انسان په ما باندې سل کرته درود شریف خصوصا د جمعې په ورځ باندې وای پیغمبر علیہ السلام فرمای رب کائنات به سل حاجتونه پورا کا. سل حاجتونه دیش حاجتونه د دنیا او یا حاجتونه د آخرت بیا رب کائنات پورا کا. چې ما او تا په هر جمعه باندې سلسل کرتی درود پاک پر رسول الله باندې د مینې او د محبت نوایو ان شاء الله زما او ستا په زړه باندې به هیڅ حاجت پاتې نشي. رب کائنات به دنیا حاجتونه پورا کا رب کائنات به آخرت حاجتونه پورا کا. او کو څوک ځان ته لګ تکړه وای چې نه 200 کرتیم کم دی سل کرتیم کم دی هغه د پاره زر کرتی یو فضیلت بیانوما. او حدیث مبارک د شاه دی الترغیب والترهیب د دې حدیث مبارک دی پیغمبر علیہ السلام فرمای کوم یو انسان په ورځ کې په ما باندې زر کرتی درود پاک وي پیغمبر علیہ السلام فرمای دغه انسان به مړ نشي تر هغه پورې چې په دنیا نه یا خپل مقام په جنت کې نه لیدلای.